بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة آل عمران دی آیات نمبر 144. وما محمد ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر یو رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر سوی دی من قبله ددن مخی الرسل رسولان افئن مات او قتل کچیر دی وفات سی او قتل یا قتل کرسی انقلبتم على اعقابكم نو تاسو بغرزي على اعقابكم فخپل پوندیو باندې ومن ينقلب على عقبيه او کوم څوک چې وګرځي على عقبيه فخپل پوندیو فلن يضر الله شيئا نو هیڅ کله الله عز وجل ته ضرر نشي رسولای د هیڅ شي هم وسيجزي الله شاکرین او جردی چې بدله ورکړي الله عزوجل الشاکرین شکر کوونکو له. د دې آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت ښکاره دي او مخکې آیاتونو کې هم د احد د واقعې په ارتباط خبر روانه په دې آیاتو کې هم د احد په ارتباط باندې خبره روانه. د احد په میدان کې چې کله ظاهري شکست راغلی نو شیطان لعنتی دا اوازه خبره کړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شهادت ورسی. ښکارا خبره ده چې د صحابه کرامو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره دومره زیات محبت وو چې موږ د هغه اندازې تصور هم نسو کوی. صحابه کرام خپل مال، ځان، اولاد او خپل وینه پر پیغمبر علیه السلام قربان کړو او د دوی د پاره چې د دنیا و په دې خاطر و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې په مابین کې نو ښکارا خبره ده یو څوک چې دومره زیات عاشق وي چې هر څه یوازې پیغمبر علیه السلام او بیا دغه سي د شکست او د جنگ په حالت کې یو څوک ورته وایي چې ټول دنیا او مدار یې پر دغه باندې ولاړ نو طبعا د انسان حواس بدلیږي او انسان په خپل حالت کې نه پاتې کیږي. زموږ د یو شاه سره معمولی محبت وي داغه په وفات کېدلو او فراق باندې پریشان اوس ضعیف او کمزور اوس. صحابه کرام رضی الله عنهم چې د محبت اعلی معیار پکښې کېو او په خپل عمل باندې د هر څه ثابت کړي نو د هغوی څخه چې دومره لوړه هستی چې سید رسول صلی الله علیه وسلم دی او دی ور باندې عاشقان وداج نیولاس نو دا حالت هغه چاته معلومی دي چې د صحابه او د محبت اندازه له ورته معلومه شوی چې صحابه او څومره محبت کاوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. خبیب رضی الله عنه مکه مکرمه کې کافرانو راوېستي اعداماوه نو ابو سفیان ورتوای کستا پر ځای باندې دلته اوس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وای نو څنګه دا د فشو د ورته وایي ما دغه حالت چې اوس یم دامه قبول دی او دامه هم نه د قبول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زوز دي د هغوی دومره محبت. نو په دا وخت کې صحابه کرامو چې کله دا आवाज واوریدل نو یې حواس د لاس ور کړه. ځینی کسان لاړ کښینستل او ځینی په څه باندې نه پیدل چې څه کول پکار. نو په دا وخت کې د صحابه کرامو پر دغه حالت باندې الله تعالی دوی ته یو مناسبه یادونه کړي چې تاسو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وفات باندې دومره زیات مپریشان کیږي چې اسلام د لاس ورکی او دین پرېږدي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د خدای یو بنده او الله تعالی رسول او خدای نو چې وفات بنو ورته راځي مرګ بنو ورته راځي نو مرګ او وفات خو خامخا یو ورځ ورته راځي نو کدا پیښه سول تاسو به دین پرېږدي تاسو به د دین مخ اړوي. دا واقعات ځکه الله تعالی د دې په ژوند کې پیښ کړل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې صحابه کرامو تربیت وسی چې آینده دغه واقعات شي تاسو هغه وخت بیدار اوسئ.
نو دې آیاتونو کې د دې خبري یادونه وما محمد الا رسول وما محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر یو رسول دی خدای ندی چې قتل او موت یې ناممکن وي دا د الله رسول دی مرګ ورته راځي قد خلت من قبله الرسل یقینا ترسوی دی من قبله ددن مخک الرسل رسولان ددن مخک هم داس رسولان ډیر دي چې د دنیا چتللی نو داس دی هم یو ورځ د دنیا څخه ځي دا به پیښیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم په قران کریم کې په محمد او په احمد صلی الله علیه وسلم باندې یاد شوی څلور ځلې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نوم په محمد باندې یاد شوی یو د ال عمران په 144 نمبر آیات کې راغلی یو په سورته احزاب کې راځي په 40 نمبر آیات کې او بل بیا په سورته محمد کې راځي په 2 نمبر آیات کې او بل بیا په سورته فتح کې راځي په 90 نمبر آیات کې او یو عربی په سورته صد کې راځي د احمد په نامه باندې دا یو ځل استعمالي دا نور نمونه چې د پیغمبر علی السلام په باره کې ځینې مفسرین وایي چې یا یاسین دی یا طه دی یا دا د پیغمبر علی السلام د پاره نمونه قطعی نه دي یعنی ځینې مفسرین وایي چې دا د پیغمبر اسلام نوم دی ځینې وایي دا د پیغمبر اسلام نوم نه دی بلکې دا د مقطعات او یو حرف دی په ترجمه یې سړی نه پیښ نو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الله عزوجل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې ځینې داسې واقعات پیښ کړي دي چې دا د دې د لپاره پیښ کړي دي چې امت د آینده د لپاره په دغه ترتیب باندې وچلي نو دا واقعات دوه قسمه پیښ شوي دي ځینې داسې واقعات وي چې د هغو افعال صدور یعنی د هغو ښکارا کېدل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د شان سره مناسب دي نو هغه کارونه خپل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وجود ښکارا کوي او ځینې داسې احکامات وي چې د هغو احکام او صدور د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره مناسب نه وي نو بیا هغه د امتیانو ښکارا کوي د مثال په توګه پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب راوستلی دي چې د شپې به د سوي دي سحر پر 10 بجې یا داسې وخت راکښ نستلی ځکه دا سهو د پیغمبر علیه السلام د وجود څخه کسادي رسی دا د انسان او د بشر سره مناسبه ده دا عیب نه دی نو د پیغمبر علیه السلام د وجود ادا صادر دا د دې لپاره چې پیغمبر علیه السلام قضا راوړل امت ته طریقه وشودل چې دا طریقه ځینې افعال لاسوي چې هغه د پیغمبر اسلام د وجود څخه صادریږي نه د مثال په توګه زنا د غلا نو دا یې په ځینې صحابه کرامو کې د اعمال الله تعالی جاری کړي تر څو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه شرعي حد قائم کړي چې امت ته د دې تعلیم ورکړي چې په دا طریقه باندې تاسو ځي نو دغه د احد واقعات الله تعالی د دې لپاره ځینې پیښ کړه چې دغه شی واقعات آینده راځي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات شو نو د پیغمبر علیه السلام په وفات باندې دومره لوی صحابه لکه عمر رضی الله عنه دی هم د خپل هغه د اعتدال حالت تلاسه ورکړي ځکه د صحابه کرامو یو محبت وو دا محبت خو موږ فقط یادونه کوو هغه درداسه اندازې محبت وو چې موږ تصور نسکو نو د صحابه کرامو کې عمر رضی الله عنه دومره لوړ شخصیت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر ازمانه ورسته نبی وای عمر رضی الله عنه یعنی په عمر رضی الله عنه کې د پیغمبر استعداد پروت لیکن چون کې د نبی علیه السلام ورسته نبی ناراضي په دې خاطر باندې پیغمبر علیه السلام د حضرت عمر رضی الله عنه په ارتباط دا خبره و نو اوس دغه عمر رضی الله عنه عادي خپل هغه د اعتدال حالت د لاس ور کړی لکه د لیونی غوندی په څه باندې پیدینه لیکن ابو بکر رضی الله عنه په دغه حالت کې هم په خپل حالت کې او په خپل حواس کې دیو علاقه سره اغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورغلی هغه د عائشه رضی الله عنها په کور کې فروت وو اښنه کا کوټاوه مخې ورلڅکی
او په دواړو طرفو یې مچ او بیا یې ورته وویله چې فداک ابي و امي، زما مور پلار دې په تا باندې قربان وي. ان الله لا يجمع عليك موتتين، یقینا الله عز وجل پر تا دوه مرګ نه جمع کوي. دا یو مرګ دی شراغلی او تولاړي. نو دا خبرې وکړلې ورسته راووتی. نو ګوري دا داسې یو حالت دی چې انسان هغه حالت حاضر کی او په هغه حالت کې ځان یواري وشمیري نو یقینا به هر څه پریږدي. لیکن ابوبکر رضی الله عنه په دغه حالت کې هم په خپل حال باندې صحابه کرام یې راجمع کړل او وی ته دغه آیاتونه وویل چې وما محمد الا رسول، محمد صلی الله علیه وسلم ندی مگر د الله تعالی یو رسول. د دې آیاتونو په نزول باندې صحابه کرام په خبر و چې دا آیاتونه په احد کې نازل شوي او پیغمبر علیه السلام وکاله بعد وفات کیږي. لیکن کله چې ابوبکر رضی الله عنه دغه آیاتونه الته وویل صحابه کرام سر په خلاص چې دا دغه غرض د پاره راغلی، هلته سر په خلاص. نو صحابه کرام ته دا وویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خدای بندو هغه دا بیا ډېری بهترین کلمات ویلي. نو وايي من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نو چا کده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عبادت کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات. ومن کان یعبد الله فإنه حي لا يموت. او څوک چې د خپل رب عبادت کوي نو هغه ژوندی دی مرګ نه وته. په دې کې دې خبرې ته اشاره سوله چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره محبت د ایمان جز دی. که څوک د نبی کریم علیه السلام سره محبت ونه لري مؤمن نه دی، لیکن عبادت به نه کوي. خدای بنده دی، خدای نه دی. مطلب دا چې ستا عبادت په خپل حد کې وي. سجده ورته حرام ده، پر قبر طواف حرام دی او د خدای په درجه کې راوستل حرام دی، دا به نه کوي. نو دی کې تعلیم مسلمانانو ته ورکړي چې ستاسو محبت باید د اعتدال په درجه کې. دا څنګه لکه عیسویان چې د عیسی علی السلام د محبت په وجه عیسی علی السلام د خدای زوی ګڼي، دا څه بنه کوي. او ما محمد الا رسول، ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول قد خلت من قبله الرسل، یقینا تیر شوی دی من قبله ددن مخکی الرسل رسولان، یعنی دته څمخ کې هم رسولان وفات شوي. افا امات او قتل، کچیر وفات شي د پیغمبر علی السلام او قتل یا قتل کړي په شهادت ورسیږي. انقلبتم علی اعقابکم، نو تاسو به ګرځي اوړي به علی اعقابکم خپل پوندې باندې. مطلب دا چې پوندې برا ګرځوي، شا برا ګرځوي، مخ به اړوي د جهاد او د اسلام څخه مخ اړوي. لکه دلته چې هم د احد په میدان کې بعض مسلمانان د دې جنگ د میدان څخه وتښتېدل او د منافقینو ورته د ارتداد ترغیب ورکاوه. بعض منافقین بیا به مجلس کې و هغه به د دې ترغیب ورکاوه چې اسلام پرېږدي. انقلبتم على اعقابكم، نو تاسو به ګرځي د دې جهاد یا اسلام څخه پر خپل پوندیو. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن اغتوک ينقلب چې وګرځي واوړي د اسلام یا جهاد څخه على عقبيه په خپل پوندیو باندې، یعنی اسلام او جهاد تشاور وګرځي، فلن يضر الله شيئا، نو هیڅ ضرر نشي رسولای الله عز وجل ته د هیڅ شي. الله عز وجل ته یو ذره نقصان نه رسیږي بلکې خپل ځان په نقصان کې اچوي. وسيجزي الله شاکرین، او جر دې چې بدله باور کې جزاء باور کې الله عز وجل نیک جزاء نیک عوض الشاکرین شکر کوونکو ده. یعنی چې پر دغه سي واقعات او مواقع کې د الله تعالی انعامات او ریاد وي او د هغه پر اطاعت قائم او مستقل اوسېږي. الله تعالی باغوي تجربه بدله ورکړي. دا مطلب چې د قیامت ورځ د نږدې ده، ولې روزانه چې ورځ تیریږي قیامت را نږدې کیږي. مطلب دا چې د دنیا په تیرېدلو آخرت نږدې کیږي. الله عزوجل به هغه ته فرح او نیکه بدله ورکړي. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا،
ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس او ممکن نه د یو نفس لرا ان تموت چې مړ دي سي الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې. کتابا مؤجلا لکل سوی مؤجلا لیټا. ومن يريد ثواب الدنيا څوک چې وغواړي ثواب الدنيا د دنیا حساب ثواب نؤتيه نو موږ باور کو هغه لره منها د دې دنیا څخه. ومن هغه څوک یرید چې وغواړي ثواب الاخرته د آخرت ثواب نؤتيه موږ باور کو هغه لره منها د دې ثواب څخه د آخرت. وسنجزي الشاکرین او جر دې چې موږ باندې کا عوض ورکو نیک بدله باور کو شاکرین شکر شونکو له. وما كان لنفس ان تموت د دې ځای څخه د صحابه کرام او تر قیامت پورې را روانو مؤمنانو ته یو بل وجوای چې تاسو د چا په مرګ باندې د امیر په شهادت باندې باید دومره اندازا په مشکلاتو کې واقع نسی چې تاسو څخه خپل هدف او مقصد فاتس. ولی وما كان لنفس ان تموت دا په دې خاطر باندې چې د چا د مرګ څخه دومره بیریدل ندی پکار چې سړی بالکل خپل هدف پریږدي. او وجه دا ده چې وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله چې هیڅ یو نفس لره امکان نه لري ان دا تموت چې دا نفس دې مړ شي الا باذن الله مگر د الله تعالی په اذن. یو نفس ته مرګ طبعا او عقلا دا ممکن نه ده مگر دا چې د خدای تعالی په حکم او امر باندې مرګ ورته راځي. نو چې کله یو چاته مرګ د خدای په امر او حکم راځي نو بیا خور باندې راځي کېدل پکار بیا پر دې باندې غم کول او خپل کار پرې شودل د کم لحاظ سره جواز لري. نو که نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته بالفرض په دغه جنگ کې شهادت راغلی وای او یا هغه په خدای مرګ باندې وفات شي نو تاسو به هدف پرېږدي اسلام به پرېږدي خدا به د خدای امر وي کله خدای حکم نو تاسو باید ور باندې راضي شئ. وما كان لنفس د چا د مرګ څخه بیریدل په دومره اندازا پکار نه دی چې انسان خپل هدف د لاس ورکی. ځکه اول خو وما كان لنفس ممکن نه د یو نفس لره ان تموت چاغدي مرسي تبعا او عقلا الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې چې دا د الله حکم سنو تاسو ته ور باندې راضي کېدل ضروری دي. او دوهم دا چې کتابا مؤجلا چې دا مرګ کتابا لیکل شوی دی مؤجلا فخپل نیټه سره. او دوم ځکه د یو چا په مرګ باندې اهداف د لاس ور کول نه دي پکار که امیر ولار شي یا بل کوم مشر وفات شي په دې باندې خپل اهداف پرې شودل نه دي پکار. ولی چې الله تعالی د هر چا مرګ خپل په وعده باندې په خپل مقرره نیټه باندې لیکلی دي. نو که هغه ته مرګ په دغه وخت کې راشي نو الله تعالی د هغه اخري نیټه پوره کړي. ځکه چې بیا په دې صورت کې تاخير او تقدیم نشي کېدای چې کله دا خبره دومره یقیني وي چې دا کار کیږي او یو ذره تغییر او تبديل نه پکښ راځي بیا پر دغه شی باندې حسرت کول او ارمان کول په داسې اندازا چې اهداف سړی د لاس ورکی خپل جهادي خدمات د خدای دین پریږدي نو په دې کې خو بیا یو ذره ګټه نشته. ځکه چې دا الله تعالی ټاکلی دی دا وخت او دا ستا یقین دی چې تغییر او تبديل نه پکښ راځي. نو په دې خاطر باندې هم باید تاسو د دین څخه مخ وا نړوي. کتابا مؤجلا او دوهم دا چې د مرګ څخه دومره مرغوبه کېدل پکار نه دي چې اهداف پریږدي. ولی چې کتابا مؤجلا لیکل شوی دی دا مرګ مؤجلا په خپل نیټه سره. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن يريد ثواب الدنيا اوس د دې خبرې یادونه کی چې یو سړی د دنیا اسباب خپل اعمال او تدابیر کې غرض او مقصد د دنیا اسباب لاس تراوړل وي الله تعالی وايي موږ به هغه ته د دنیا د اسباب د خپل مشیت مطابق ورکو لیکن وو په آخرت کې به هیڅ حصہ نه او کله چا مقصود په خپل اعمالو کې او په خپل کارونو کې آخرت وي نو موږ به هغه ته د آخرت بهترینه بدلا ورکو
هغه ته به د دې عوض ضرور ورکړي. دې آیات کې به اشاره ده واغه صحابه کرامو ته او تر قیامت پورې ټول انسانانو ته چې هغه د هغه غره څخه د غنیمت په نیت راکښته سي، ولو که صحابه کرام د غنیمت د فار راکښته سي او په دې نیت باندې نه راکښته سي چې دوی دې د غنیمت د ځان د فار ټول کی. تاسو بنو دا سوال وکي چې دانو د کومه ځای معلومه سول صحابه کرام په دې نیت نه راټول سي راکښته سي چې دا غنیمت دې د ځان د فار ټول کی. دا په دې خاطر باندې چې شرعي قاعده او قانون دی چې په جهادي میدان کې چې فتح راغله څومره مجاهدینو چې په دې جنگ کې شرکت کړي، ولو که یو سړی ډیر لري پر پیره باندې ولاړ دی، یو سړی هغه د جنگ په میدان کې نه دی، د مریضانو علاج کوي او یا مجاهدینو ته اسباب برابرې په عین جنگي میدان کې نه دی، هغه په دې غنیمت کې حصہ لري. نو دا صحابه کرام ځکه د غنیمت په نیت نه راکښته کېدل چې دوی ته خدا حصہ بیل هغه ورکول کېدل، ولې دوی الته پرداسي او موقع باندې و چې د دې مجاهدینو د حفاظت لپاره ولاړ، ولو که دوی په دا جنگ شرکت او شراکت نه وکړي. او دوهم دا چې د دې جنگ د میدان چې څومره سامان د جهاد د فتح څورست راټول سي، دا تر هغه وخت پورې چې اسلامي امیر تقسیم نکړي د چا کېدلای نشي. نو ځکه صحابه کرام رضی الله عنهم چې د کوم غره څخه راکښته سوي دي هغه د غنیمت د پاره په دې نیت نه دی راجمع سوي چې د ځان د پاره جمع کوي، ولې د دې کې دلای نسوي بیل هغه د امیر د اجازه ته بغیر چې هغه تقسیم کړي نه وای د دې نه کېدی. نو د دې یوازنۍ غرض امداد او بیا د صحابه کرامو د اخلاص او د محبت او د دین سره وفا دا ښکارا خبره. نو صحابه کرامو دا د دې د پاره راټولوي چې دان د جهاد یو ذمہ داری ده چې دا خپل یو بغل ته جمع کړل سي، ټول کړل سي ترڅو محفوظ سي، څوک یې پورته نه کی. نو په دا خاطر باندې هغه راکښته سي. خو چون کې دا د دې راکښته کېدل ظاهرا داسې معلومېدل لکه یو دنیوي غرض شي، ولو که دنیوي غرض نو الله تعالی د دوی د لوړ شان په خاطر باندې دوی ته دغه کلمات او یا دغه آیاتونه استعمال، ځکه چې څوک څومره د الله تعالی په دربار کې څومره مقرب او محبوب وي هغه ته پر معمولی خبره باندې هم یادونه کیږي. نو ځکه صحابه کرام د لوړ شان خلک و دا وی د پاره دا یادونه وس. نو دا تر قیامت پورې قانون دی که یو سړی په خپل عمل سره دنیا غواړي، مثلا علم د دې د پاره کوي چې خلک مال ورکړي، پیسې ورکړي او یا په دې باندې شهرت حاصل کړي، او یا حاجونه د دې د پاره کوي چې خلک یې سبا حاجی صاحب بولی په دعوو په جرګو کې کښېني، او یا دینداری په دې خاطر باندې کوي چې سبا به خلکو ته دای په خپل شکل باندې دوکي ور کولای شي الیاذ بالله، یا نور دغه کارونه په دې نیت باندې کوي. الله وايي دغه اعمال چې د دنیا د حاصلولو د پاره کوي سیدی په دې اعمال خو بدای دغه دنیا حاصله کی، لیکن د آخرت یو ذره حصہ نه لري. نو مې یرید ثواب الدنیا او بیا کچيري بل فرض تاسو د دې جهادي میدان تاسو درشتي او نفرت وکي په دې خاطر باندې چې د دنیا یو څو ورځې ژوندۍ پاتې سي، نو آخري نتیجه به داوي ومن يريد ثواب الدنيا، څوک چې اراده ولري ثواب الدنیا د دنیا د حصے خپل اعمال او تدابیر وکي، نو نؤتيه منها، نو مجبور کو دلره منها د دنیا حصہ دا بد تور کو د خپل مشیت مطابق، خو په آخرت کې به هیڅ حصہ نه لري. ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها، ومن اغثوك يريد چې وغواړي ثواب الاخره د آخرت ثواب فخپل اعمال او تدابیر کې آخرت غرض وي، یعنی په جهاد کې هم یوازې آخرت غرض وي، نؤتيه منها، نو موږ باور کو هغه لره منها د آخرت ثواب. وسنجزي الشاکرین، او ډیر ژر دی چې موږ باندې عوض ورکو شاکرین شکر کوونکو لره، هغه کسان چې د الله تعالی شکر ادا کوي چې په خپل اعمال سره د آخرت نعمت غواړي. وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي او څومره د انبیاء څخه قاتل معه جګړه کړې ده د هغوی سره د کفارو په مقابله کې ربيون خدای پرستانو کثیرون ډیرو
فما وهنوا اغوی همت ندی بایللی لما اصابهم د هغه مصائب په وجه اصابهم چاوی ته رسیدلی و فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې وما ضعفوا او اغوی کمزوري سوي هم ندي وما استکانوا او نه بوزدي ښکارا کړی ده والله يحب الصابرين والله على عز وجل يحب خشوي الصابرين صبر کوونکی. په دې آیاتو کې هم مؤمنانو ته د دې پیغام دی چې تاسو ته به د جهاد په میدان کې ستړیاوي راځي، ضعف برازي، شهادت برازي، زخمونه برازي، شکست برازي، دا ټول کارونه برازي، او تاسو به د خدای پر ذات باندې کامل عقیده، د آخرت پورا اعتقاد، د آخرت د ثواب کامل عقیده دا بلري او استقامت بکوي، صبر بکوي، د آخرت او د دین څخه به مخ نه اړوي. ځکه چې आवाज دانه چې تاسو په دې جهاد کې واقع سوي یا تاسو سمخ کې هم انبیاء علیهم السلام دا جهاد کاوه، دا غوي سره ملګری و، هغه هم په دې جهاد کې ستړي سوي دي، په شهادت رسیدلي دي، لیکن د دې باوجود هغه نه ضعیف سوي دي، نه همت بایللې دي، نه دشمن ته تنازل وړاندې کړی دي چې دشمن ته یې د صلح لاس غزولي. وکای من نبیین او ډیر من نبیین د انبیاء علیهم السلام څخه قاتل جګړه کړې ده معهود دی په ملګرتیا کې د کفارو سره ربیون دا د ربانی څخه اختصوي دي. ربانی هغه چاته وایي چې خپل رب ته عقیده وي او پر خپل رب باندې عقیده لري. ربیون کثیر، ربیون یعنی خدای پرستان، کثیر ډیر یعنی ډیر خدای پرست خلک و چې د خپل انبیاء سره ملګری و او د کفارو سره مقابله کوي. فما وهنوا اغوی ندی همت ندی بایللی یعنی نه یزړه نه یا بدن ضعیف سوی دی لما د هغه مصائب په وجه اصابهم چې دوی ته رسیدلی دي فی سبیل الله د الله تعالی فلار کې وما ضعفوا او اغوی کمزوري سوی هم ندی، ضعیف سوی هم ندی د دشمن په مقابله کې، یعنی دشمن ته خپل عاجزی نه ښکارا کړي. ومستکانو او نه هغوی عاجز سوي دي په دې اعتبار چې دشمن ته د سولې لاس غزولې دي، یعنی هغوی په دغه مصائبو کې راغلي دي، شکست به خړلې، علاقه به د لاس ور کړی، خداغه باوجود د اسلام پر احکام کلک او مضبوط ولاړ. ومستکانو استقامت دی توای چې سړی یو چاته د خپل ځان د خلاصون د پار لاس پر وغزي، یعنی هغوی دغه مشکل حالت کې کافرانو ته د صلح لاس نه دی غزولی. یعنی مؤمن ته دانه د پکار چې د مؤمن د ضعف حالت وي او دای په هغه حالت کې وي چې کافران صلح په تسلیمېدلو تعبیر یې چې تماده تسلیم سعودي دې ته صلح وای، دا د مؤمن شان نه دی. باید مؤمن د دې څخه ځان وسات او په هیڅ صورت کې مسلمان ته دا روانه ده چې د کافر سره په داسې حال کې صلح وکړي چې هغه ستا صلح په تسلیمي باندې تعبیر وي او تا د خپل ځان او د خپل قوانینو پابند ګرځي. ومستکانو نو هغوی ضعیف سیم نه دي، سارم نه دي ټټ کړي. والله يحب الصابرين، یقینا الله عز وجل صابران خوشوي، یعنی په دغه وخت کې چې څوک استقامت کوي دا صابران دي او خدای عز وجل د صابرانو سره محبت کوي، الله تعالی غوي ته نصرت ورکي، په افعال کې الله تعالی کمزوري ور ختمي او الله تعالی د هغوی سره په دنیا او آخرت کې امداد کوي. صدق الله.